نال یوسف او دارنګي ما تدبیر خو یو حیله می خولا چل می خو یوسف علیہ السلام ته الله ورته دا چل د پاتې کېدو خو چې ته دې نشي پاتې کوله دای حیله ده دای چل دی دای تدبیر دی لکه قالت یونس علیہ السلام ته سوی خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث بيبي ته وی تا به سل گزاره وسل گزاره هغه وهي هغه بډای ده مړه به کی نو الله ورته وی خذ بيدك ضغثا واخل یو جارو لخت یو جارو دی لاس کې جرادي سمره فاضرب بها وادا پاغي سره ولا تحنث ذان محانث کو سل گزاره شو یو گزار دی ورکدا سل گزاره شو نو څنګه سړی بوې دا څنګه گزاره شو سل گزاره څنګه شو الکه سل لخت وی کنه هر یو لخت راو بقیده کنه نو سل گزاره شو کنه دا کتاب الحیل چې دی جوړ شوی دی دو آیاتونو نه لوی کتابونه جوړ شوی دي ښا کتاب الحیل هغه حیلې ته نه جوړ شوی ناجایز حیلې ناجایز دي او جایز حیلې جایز دي اوس ته شفیع د پاره حیله جوړې چې دا خراب سړی راځي او زما گاوان ته نو شفاوري جایز ده چې دا حیله ورته وکړه چې د باندې شفا وکړه دې کې عمر له واخله یا د بل په نوم باندې شفا وکړه چې دی را نشي دا هم حیله ده که نه دا هم چل دا حیله دې دپاره راځي ښه ادی وی نو علما او فقها دا حیله اسقاط جوړ کړو حیله اسقاط دای جوړ کړو د پاره دی دی وی دا مولا یا نه ده ځان نه الکه دا فقها یو کړی دی د هغې د دې مړي فایدې دپاره خو تاسو ته نه خبر نو اوسني ملایان دا مني ښه ځکه هغوی په فقه نه پوهېږي نو مني به یې څه مني به هغه چې په فقه پوهېږي که نه او دا یې کتلي که نه د دې دپاره چې دې کې د مړي اصلاح ده دې کې د مړي فایده ده فدیه ورکوي به هغه به بیخ وباسي د دې درته یو لنډ مثال وم ته یو سړي د مونځونو فدیه ورکوې هغوی زما د مونځونو د روژو فدیه ورکړه که نه اما باندې خپله دا یو سړی دی جنګیډیر نه دا زما رور فدیې دي کراچۍ کې راله مولوي صاحب حساب کړی دی 1,10,000 روپۍ 1,10,000 روپۍ چې دا ستا فدیې کېږي دی موږ سره خو دوره هم ستا څه دي هغه ماشومان دي بچي دي او دوره کور دی 2-3 مرلې کور یې نور څه نشته دی نو 1,000 روپۍ وګوره حیله اسقاط به له علماو کې راوړه زه به یې دله وکړم ما د ورور غاړه به دې خلاصه شي د یتیمانانو حق به په ځای پاتې شي خو ته به خپل مال ورکوې ما د یتیم مال مني ته خپل ما 4-5,000 روپۍ وګوره هغه چې به داسې حیله کي به یې ورکي ستا د ورور غاړه به خلاصه شي او کور به دې په کور پاتېږي دا کور به خلاصې دا ماشومان به څه کوي نو ظلم دې مړي سره وکړه که نه دې ماشومانو سره دې وکړه که نه په فدیو کې په حیله کې ماشوم سره هم ښه وکړل مړي سره دې هم ښه وکړل هغه غاړه به خدای خلاصه شي به خدای خلاصه کړي دې علماو فقهاو د مړي دومره لوی خیال ساتلی دی اوسني ملایان وایي ستا مړي څه کوي ژوندي څه کوي هغوی وایي پرېږده زړه روکې که دا هغه خلکو چې هغوی کې د خدای یره وه نو هغوی دا کار کوخه چې د انسان ته د مسلمان ته د ژوندي ته د مړي ته فایده ورسي ژوندي ته فایده څه ده د ده مال به خراب نشي 1,00,000 1,5 دا به خراب نشي او مړي ته څه فایده د ده غاړه به خلاصه شي نو په هغې به یې کو نو دی دا اعتراض وکړي اوس هم د افغانستان کې ټول ملک کې کېږي دا حیله دا بالکل جایز ده چې کوم خلک نه پوهېږي یا فقه یې نه ویلې په مړي د چا پروا نه نه هغوی وایي بیخي وباسه هغوی وایي بیخي وباسه سړیه هغوی څه کوي نو اوس نم دا خیر داسې ملایان رال نه د خلکو پروا ساتي نه د مړي پروا ساتي وایي د ټولو د بیخ وځي ښه د اوسه پورې د بیکي باچا صاحب د ما له پیسې راوړو راځي موږ له حیله اسقاط خپله وله نه ورځي نو ما ته وایي موږ له حیله اسقاط وکړه
نو زه ولا وکم پیسې واخلې دی هم دا ویشي په هر چا باندې چې ویشي دا یاد ساتئ په فقهاو اعتراض مه کوئ ښه ډېر لوی خلک تېر شوی دی هغوی د امت خیال ساتلی دی لیکن د اوسني لا علم دي د دې علم نشته نو حلي ملي نه خبر نه دي وجه دا دی فقه کتلې نه ده هغه یې کتلې ده هغې کې د یتیم مال بني مالدار به پکې ني دا شروط پکې سم که که نو ولې دی یو مسلمان چې هغه ته خیر رسي ته ورته خیر نه رسې دا د دې ځای نه دوه آیاتونه دي کذلک کدنا لیوسف دارنګې چل مې وکړه حیله مې جوړه کړه یوسف ته دویم خذ بیدک دویم فاضرب به ولا تحنث دا دوه آیاتونه دي قرآن کې د دې نه کتاب الحیل جوړ شوی دی ښه ټوله دنیا په دې لګیا ده هغې باندې او څوک چې د خیر دپاره کوي ډېره ناجایز حیلې خو ناجایز دي هغه ته هم ووایه زه هم ووایم هر یو مسلمان یې وایي لیأخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك